یو کس تپوس کړی دی چې انسان احتلام وشي او هغه نساس کې راوځي نو دې سره غسل واجبېږي، لیکن د هغې په ځای کې چېرې سپینې اوبه راووتې نو دې سره غسل واجبېږي. نو درې څیزونه مادې راوځي د بولو د ځای نه، یو مزي، یو ودي، یو مني. مني هغې ته وایي چې هغې نه ماشوم پیدا کېږي، او مزي هغې ته وایي چې شوق سیوا کېدو سره هغه ساس کې راوځي، او ودي هغې ته وایي چې هسې بولو سره سپین لکه د پیو په شکل کې ماده راوځي. نو د وروستي سي سره غسل نشته، د دویم سره غسل نشته، هغه اول سره غسل شته. یو سړی وایي چې زه د یو ځای نه کور ته را روان وم، په لاره کې د الوګانو شاپر په ځمکه باندې پروت و، ما هغه شاپر واغشتو او کور ته مې راوړو، په لاره کې څوک نو. نو دا ما صحیح وکړل که غلط دی وکړل؟ دا که تا په دې نیت کړي چې دا زه کور ته یوسم نو دا دې غلط کړي، دا نیت چې دې پکې کړی نو دا حرام شو. او که نیت دې دا کړی و د اوچتولو په وخت کې چې دا زه مالک ته رسوم او تا مالک ته رسول یم شول، یا دې غالب ګمان دا و نو بیا دې ښه کړي، خو بیا به په خپل استعمال کې نه راولي، مالک ته به یې رسئ. او که مالک پیدا نه شو ته په خپله فقیر یې غریب یې نو بیا استعمالولی شي. نو نیت پورې ده، که نیت دې د ځان د کولو اوچتولو په وخت کې کړو نو بیا حرام. یو کس وایي چې په فرضو کې وروستي 2 تش رکعتونو کې چې کله مونږ سورې فاتحه وایو نو صرف ولضالین پورې به وایو که آمین به هم ورسره وایو، په پټه قرات چې کوو نو صرف ولضالین پورې نه بلکې آمین به هم ورسره وي. یو کس تپوس کړی چې یو سړی د تواضع او د خاکسارۍ او انکسارۍ په بنیاد باندې ښې کپړې نه اچوي، استطاعت شته، د دې څه حکم دی؟ که چېرې الله جل شانه د ته دا ښه لباس او پوشاک ورکړی او دی بیا نه اچوي نو دی دا ښه نه کوي، بلکې دا د الله د نعمت ناقدري ده. قدردانی دا ده چې تا سره کومې ښې کپړې، ښه لباس، ښه څادر موجود دی، هغه واچو او په هغې د الله شکر وباسه. الحمدلله الذي کسانی هذا من غیر حول مني ولا قوه، چې ټول تعریفونه الله پاک لره دي چې بغیر د قوت او طاقت نه ماته دا شی راکړی دی. نو چې د خدای تعریف په یو کې واچې نو دا د هغې نعمت قدردانی ده. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، او كما قال عليه الصلاة والسلام، الله جل شانه دا خوښي چې هغه د خپل نعمت اثر په خپل بنده باندې وویني، چې کوم نعمت یې ورکړی دی چې هغه اچولی. بل تپوس یې کړی دی چې دعا او استغفار کې څه فرق دی؟ دعا د الله جل شانه نه یو شی غوښتل، یا الله اوړه راکړه، نشته دی اوړه راکې، لباس نشته دی کپڑے راکې، پیزار مې نشته د بچو مې نشته دا راکې، دا سوال کولی دعا او استغفار د ګناهونو بخنه، یا الله ګناه مې معاف کړي، دا ګناه مې کړی دا راته معاف کړي. یو کس وایي چې په کورونو کې بعضې زنانه د نظر د ماتولو د توړ دپاره بعضې ټوڼې ټوټکې کوي، بیا کیفیت لیکلی دی، آیا دا ټیک دی که نه؟ کومه ټوڼه ټوټکه چې په هغې کې خلاف شرع نه وي د نظر د توړ دپاره هغه کولی شي، خو چې داسې الفاظ پکې نه یا خلاف شرع بل یو شی. یو کس وایي چې بنده سره کم د جومات د تعمیر دپاره ورکړی و، لیکن هغه رقم د جومات په تعمیر کې استعمال نشو، نو دا خیانت د شریعت مطهره په روح سره جایز دی که نه؟ چې تا ورته خپله خیانت ویلي نو خیانت کله جایز کېږي؟ قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم، تاسو د الله سره خیانت مکوئ، د الله د رسول سره خیانت مکوئ، او تاسو یو بل کې د امانتونو خیانت مکوئ. که دا تا کړی نو حرام دی، او که دا بل چا کړی نو جایز نه ده، او که بل چا باندې ته بدګماني کې نو بدګماني ښه شی نه دی. یو کس وایي چې موږ د خپلې ماشومې لور نوم انفال ایښی دی. بعضې خلک وایي چې د دې مطلب ټیک نه دی، د دې نوم تشریح وکړي چې دا نوم کېښول جایز دي، کېښول جایز دي. نوم چې کله خرابه معنا نه نو هر یو چې بیا کېښوی شي، نو انفال نوم معنا غلطه نه ده. انفال د نفل نه دی، نفل زیاتی سیز ته ویلی کېږي، سیوایي شی، زیاتی شی. لکه په جنگ کې چې کوم مال لاس ته راشي نو هغې ته هم انفال وایي، نو معنی یې څه داسې خلاف شرع نه ده. یو کس وایي چې تبلیغي حضرات وایي چې هر څه د الله د طرف نه کېږي، د الله نه د کېدو یقین او د انسان نه د نه کړنو یقین زموږ زړونو ته راشي. دا خبره ټیک ده که نه؟ او دا ټیک ده، هر یو کار چې کېږي نو دا الله جل جلاله کوي، لیکن بعضې کارونه داسې دي چې د هغې کسب انسان کوي.
کسب انسان کوي لیکن خالق د هر یو کار خدای دی. تم پیدا کړی خدای او ته چې کوم کار کوي د دې خالق هم خدای دی. البته کسب خکول او بد کول په دې باندې انسان یعنی ولیکيږي یا په ماجور دی نو دا ویل شي. بل دا چې بیا الله جل شانه کارونه کوي لیکن بعضی کارونو پسې اسباب ښکاری او بعضی پسې اسباب نه ښکاری. لکه خدای پاک غنم ته درکل خو تا اول زمکه واړوله پکې د تخم وغورځولو بیا د وبخور کولو ټول موسم او بیا غنم ته لوکل نو دا غنم خدای درکړي دي او دا خدای کړي دي او د دې تخم نظرغونه خدای کړي دي دا هر څه خدای کړي دي لیکن تا ایله والا کړي دي او د سبب د لاندې درکړي دي. دنیا کې خدای پاک هر یو شی سبب د لاندې ورکوي. دا صرف جنت ته چې په هغې کې به ظاهري اسباب نی او تا ته خدای پاک رزق درکوي.